بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام مشرق لیډ کې تاسو ته هرکلی وایو. ګران کتونکو، نن د زیارت ورځ ده او د هر زیارت په ورځ باندې تاسو موږ ته کال کوئ، تاسو څه مسایل وي په هغې حوالې سره زموږ دغه پلیټفارم چې کوم دی نو هغه تاسو ته حاضر وي او د دې ستاسو د کال په ذریعه باندې تاسو خپل مسایل چې کوم د علاقې خپل څه مسایل وي، ستاسو د علاقې ایم پی ای چې کوم دی نو هغه ستاسو حلقې ته راځي نه راځي، هلته د روډونو څه صورتحال دی، بجلي شته نشته، دغه شانې د ګراني یو اهم ایشو چې کومه ده نن سبا د هر چا لویه مسله چې کوم ده نو هغه ګراني ده. آیا ګراني دغه چې کوم د وجوهات د هغې څه کیدی شي، د دغې د مخنیوي لپاره به څه کول پکار وي، په دې باندې تاسو موږ ته کال کولی شئ. د دې علاوه زموږ چې کوم ټاپکس دي نو هغه په صوبه کې د صوبې او دغه شانې وفاق چې هغې ټول کوم تعلیمي ادارې دي نو هغې د کلاو ساتلو فیصله کړې ده. دغه ایس او پیز سره به چې څومره تعلیمي سرګرمۍ دي نو هغه جاري وي. د سره سره چې کوم یوټیلیټي سټورز دي هلته پای کې چې کوم د ضرورت څیزونه دي، پای کې کوکینګ آیل دي، غوړي دي او نور څیزونه چې کوم دي د هغې په قیمتونو کې اضافه شوې ده. او په خیبر پښتونخوا کې یو بل وزیر چې کوم دی اکبر ایوب صاحب چې هغې د بلدیاتو وزارت د هغې سره ورسره و، هغې د خپل صحت او د شان د حلقې د مصروفیاتو له وجې نه دغه خپلې عهدې نه استعفا ورکړې ده، دغه وزارت یې پرېښودی دی. د هغې وزارت چې کوم دی نو هغه دغه استعفا منظور کړی شوې هم ده او د هغې ډي نوټیفیکیشن هم شوی دی. دې سره سره نن په ټول ملک کې د کشمیریانو سره د یووالي لپاره یوم استحصال کشمیر مانځلی کیږي. د هغې په مناسبت سره مختلف پروګرامونه کیږي او په نن ورځ باندې په 2019 کې چې کوم دغه د کشمیر کوم خصوصي حیثیت و هغه ختم کړی شوی او د هغې نه پس بیا چې کوم په مختلفو وختونو کې په مختلفو موقعو باندې پاکستان او دغه شانې زموږ د خیبر پښتونخوا خلکو د هغې سره یکجهتۍ دپاره مظاهرې هم کړي دي، ریلیانې هم کړي دي. نن ورځ هم دغه چې کوم په مختلفو کالجونو کې په سکولونو کې دغه بیا په نور په سرکاري سطح باندې هم مختلف تقریبات شوي دي او دغه د کشمیریانو سره دغه یکجهتي چې کوم ده نو هغه شوې ده. نو تاسو هم موږ ته کال کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره چې کوم ده نو هغه 091 25 84 544 او 25 84 545 په سکرین باندې هم تاسو لیدلی شئ. د هغې سره سره زموږ د وټس اپ نمبر هم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري 0313 88 799 55. تاسو که څه مسله وي کال نه میلاویږي یا تاسو کال نه کول غواړئ موږ تاسو میسج هم کولی شئ او دغه خپله ایشو چې کوم ده نو هغه ایښودلی شئ. د دغې سره سره چې کوم زموږ ټاپکس دي که په دې باندې تاسو خبره کول غواړئ یا په تاسو په علاقه کې یا چېرته مقامي څه ایشو وي، د سړک مسله وي یا بل څه مسله وي او هر هغه مسله تاسو هغه خپل اعلی چارواکي چې کوم دي یا متعلقه خلک دي هغې ته رسول غواړئ نو تاسو موږ ته کال کولی شئ. د ټول ناول چې کوم زموږ موضوع ده نو هغه د تعلیمي ادارو په حوالې سره ده. د کورونا چې کله لومړی لهر شروع شو په مارچ 2020 کې نو د هغې نه پس باندې په مختلفو وختونو کې دغه چې کوم تعلیمي ادارې وي کله به هغه بندېدلې کله به هغه کولاوېدلې. دغه شانې د ماشومانو امتحانونه چې کوم نو هغه هم ونه شو، هغه ماشومان چې کوم نو هغه همداسې پروموټ کړی شول. اوس چې کوم د هغې یو ځل دا ځل چې کوم امتحان وشو د بورډ دغه امتحانونه نو دغه چې کوم ماشومانو دا ځل د هغې نه امتحانونه واخیستلی شو. پرون چې کوم وه نو د هغې اخري پرچه هم وه خو د هغې سره سره پرون چې کوم د وزرای اعلی وزرای تعلیم چې کوم اجلاس دی هغه شوی دی، په هغې کې دغه فیصله مخې ته راغلې ده چې څومره کرونا ایس او پیز دي نو هغه به یقیني کولی شي 50% د حاضري څخه به چې کوم دي طالب علمان سکولونو ته راځي. خو دغه که موږ بل طرف ته د انډین ډیلټا چې کوم انډین ویریانټ دی د کورونا نوی چې کوم قسم راغلی دی نو هغه ډېر په تیزۍ سره روان دی. نو دغه چې کوم دغه دي د هغې لپاره چې کوم ایس او پیز دي نو هغه پوره چې کوم په هغې عمل درآمد دی نو هغې احکامات چې کوم دي نو هغه جاري شوي دي او څومره تعلیمي ادارې چې کوم دي نو هغې ته ویلی شوي دي چې تاسو په دغه باندې خپل چې کوم دغه ایس او پیز دي په هغې باندې عمل درآمد چې کوم دي نو هغه یقیني کوي. موږ ته فیډبیک کې یو میسج راغلی دی دا وایي چې د مشرق ټول ټیم ته سلامونه. د پیښور ګلبهار نمبر 4 اجاز آباد روډ سره نږدې شوتل بانډه کې د ګرمۍ په شدت کې د اضافې سره د بجلۍ ناروا لوډ شیډینګ کې اضافه راغلې ده. په دې سیمه کې د سهار راسي بجلي نشته چې له امله یې ټولو خلکو ته سختې مسلې پیښې دي. څو ځله مو د بجلۍ مقامي چې کوم چارواکي د هغې ته شکایتونه هغې سره درج کړل خو د هېڅ حل د هغې راونه وتو. موږ د مشرق ټي وي د لارې د پیسکو چارواکو نه کلکه غوښتنه
غوښتنه کوو چې د دې مسلې حل د مستقل حواري لپاره د زر تر زر اقدامات وکړي شي. حضرت یوسف د ګلبهار نه. حضرت یوسف سے بالکل د پیښور په مختلفو ځایونو کې چې کوم دغه مسله ده نو هغه مخې ته راغلې ده او دغه چې کوم د بجلی لوډ شیډینګ دی نو هغه کې اضافه شوې ده. خلک چې کوم دي مختلف خلک هغې ډېرې ګیلې کوي. موږ سره دا خو یو کالر هم دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. موږ سره څوک دي جی او د کوم ځای نه؟ شهزاد فقیر یم جی. اپر دیرنا څه به ویل غواړئ ورور جانه؟ جی زه خو د کمراټ باره کې به ته ووایم جی. جی د ناول په زه دا هغه وکړم چې ټوریزم منسټر صاحب نه ته دا پکار دی چې کمراټ ته څومره ټوریزم راځي چې هماره فیملی یو څه راغلي که نه جی نو نه په لاره باندې لکه د دې لپاره داسې اکثر چا سره فیملی وي نو چې سړی وي د هغو څه ضرورت وي چې هغه په لاره باندې هغه پوره کړي خو چې زنانې وي چې د هغو ته لږ مشکلات وي نو پکار دا دی چې دوی دپاره داسې څه دا چې سړک په غاړه باندې باترومونو سیسټم یا داسې نور څه ورله جوړ کړي. صحیح ده. شهزاد فقیر صاحب تاسو د لاین کې ډیر دغه راځي مسله راځي خو تاسو ډیر اهمه طرف مسلې طرف ته اشاره وکړه. په دې باندې ولګه خبره کوو خو موږ سره یو بل کالر هم دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. موږ سره څوک دی جی کوم ځای نه؟ سر اقبال خان یوسفزئی خبرې کوم د شنګلا پورن نه. جی اقبال صاحب څه به ویل غواړئ؟ سر جی نن خو یوم احتساب د هغې په حوالې سره د 200 او د 30 ورځو نه جاري چې کوم د انډیا کرفیو ده په مقبوضه وادي کې د هغې په حوالې سره د هغې موږ بھرپور مذمت کوو اور मैं अपने कश्मीर बहन भाइयों से यकजहती का इजहार भी करता हूँ जी और उसको ये यकीन दिलाता हूँ कि शंगले के और पूरे पाकिस्तान के अवाम आपके साथ बिल्कुल शाना बशाना करें. सर जी زه د شنګلي او د پورن په حواله سره یو دوه دریو شنو د سي اهم ایشوز دي د هغه په حواله سره تاسو سره خبره کول غواړم. جی وای بالکل. هغه کې د ټولو نه اولنې ایشو چې کوم دا د روډ د الګرام جبا پیزا دا یو روډ دی د هغه په حواله سره دویم د ټوریزم او دریم چې کوم د موبایل نتورک کمپنۍ په حواله سره سر په 1994 کې یو روډ دی الګرام جبا پیزا هغه وته شوی دی خو تر نن ورځې پورې تقریبا د دې روډ سراوندینګ کې چې څونه دغه دي تقریبا 500 نه زیات فیملیز دي هغه نن هم په کټونو کې خپل هغه فیملیز چې کوم دي دغه مریضان هغه هسپتال تر رسېږي نږدې نه هسپتال شته نه د جنکو سکول شته په دې آبادی کې تقریبا 600-700 کورونه دي جی. نمبر 2 سر پورن او کشنګلو نو زبا دي ته بدقسمته علاقه و ما هغه په دې حیثیت سره چې شنګلي د سیاسي پاور چې کوم دی داغه محور چې کوم دی هغه شنګلا دا کاغذ زمونږه ام ان ای د شنګلي هغه هم د پورن سره تعلق ساتي هغه کم منسٹر چې کوم د دې حلقې نشي نو هغه خامخا منسٹر جوړي کم یو چې الکشن وي زمونږ د بجلی وزیر هم د دې علاقې نه د انجنیر صاحب او بیا چې ټوریزم په حواله سره خبره کول غواړم نو د ټوریزم چې کوم منسٹر وو د کے پی نو هغه هم زمونږ د حالتې نو لیکن شنګلي ته هغه ایکسپلور کړي نه دا شنګلا د ټوریزم په حواله سره کته وګوره شنګلا یو ډیر خاصه او یو ټوریزم پلیس دی کیونکہ زمونږ خلک چې کوم دی هغه دی په کویلو کې مزدوريان کوي او هغه ځنه موږ لاسونه راوچتو واپس وروړو نو زه دا وایم چې د شنګلي د ټوریزم په حواله سره کچرتا حکومتي سطح باندې اقدامات وشي نو هغه به موږ دا خلک چې کوم په کویلو کې مري نو دوی به کم سے کم په خپل علاقو کې یو روزګار به وته میسر شي. صحیح ده. او سر زمونږ پرګنا ډیولپمنٹ ارګنایزیشن په دې باندې پرسنلی تور باندې موږ ولنټیر دي کا هم کو شنګلا موږ ډیسکرایب کو او هغه سره موږ خلکو ته یو دنیا ته یو چې شنګلا څونه خوبصورتي لري. صحیح ده جی اقبال صاحب. جی اقبال صاحب تاسو خبره مکمل کړئ. سر ډیر اهمه ایشو د موبایل نتورک ده دلته کې صرف 2 نتورک کې کار کوي یو ټلینور دا چې راځي سیګنل ناراضي او دویم چې کوم دی هغه یو فون دی پاغي کې ترنن پورې په 2021 کې منګه په 2G کې چلوي زمونږ سټوډنټان چې کوم دي ماشومان د کووډ د وجنه چې کوم آنلاین کلاسز دي هغه
منګوري ته ځي او 10,000 روپۍ هغه په پرایویټ هاسټلز کې ورته صرف او صرف د انټرنیټ لپاره. صحیح. نو دا یو ډېر اهمه ایشو ده د انټرنیټ په حواله سره چې زمونږ ماشومان ډېر زیات رسول. اقبال صاحب دغه ستاسو چې کوم د شانګلې خبر وکړه نو امیر مقام صاحب چې کوم دی نو هغه د پارټي او صوبایي هډ دی په خوانه وزیر هم پاتې شوی دی، وزیر اعظم صاحب مشیر هم پاتې شوی دی. دا غي سره کوم اوس ګورو نو شوکت یوسف زئی صاحب په ډېر ښه پوزیشن باندې دی، په صوبایي وزیر دی، نن هغه ته یو بل محکمه هم ورکړې شو. نو دغه چې کوم ستا او به عباد الله صاحب چې کوم دغه ځین ام ان ای دی نو دغه څومره دغه چې کوم ستا سیاسي مشران دي نو هغه دغه مسایل نه ګوري، هغه تاسو چرته دغه نه دی کړي او په دې طرف ته هغه څه توجه نه ورکړي. اقبال صاحب کال کټ شو، یو بل کالر هم دی موږ سره. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل جی موږ سره څوک دی کوم ځای نه؟ سر جی نور الهی خبرې کوم د شنګلې نه. جی نور الهی صاحب څه ویل غواړئ؟ سر جی اوسه پورې خو کم سے کم دا 2021 سے 2023 روانه ده. په دې 2023 کې اوس هم په شنګله کې هغه بنیادي سہولتونه دي هغه میسر نه دي. فار ایگزامپل موږ صحت ته وګورو، هغه موږ ایجوکیشن ته وګورو، هغه موږ نیټورک ته وګورو، هغه موږ روډونو ته وګورو، هر یو مسله د په شنګله کې پراته ده. تاسو پرې پورې خان دیم نه بار بار مونږ کال ته دا ځکه مونږ ته چې هغه کسان زموږ د اواز اوري نه ټول په صدق باندې مونږ خپل د خبره هغه تر رسول غواړو. که مونږ د ایجوکیشن ته وګورو چې د اوسه پورې په قرآن کې یو ډیګري کالج دی چې په هغې کې د ساينس ټیچر نشي، د آرټس ټیچر وي، نو هلته کلاسونه واخلي بیا راځي منګور د کلاسونو دپاره دا یو مسله شوه. فار ایگزامپل مونږ صحت ته وګورو چې زمونږ چې کوم هاسپټل دی په هغې کې د اوسه پورې د اپریشن تیټر انتظام نشته. د منګوري ته مونږ راځو د اپریشن لپاره، یو معمولي اپینډکس اپریشن لپاره مونږ منګور ته راځو. فار ایگزامپل چې مونږ دې نیټورک ته وګورو د اوسه پورې په دې کرونا سچویشن کې دا واړه پېښور کې کلاسونه اخلي. نور الهی صاحب تاسو نو مخکې چې کوم کالر اقبال خان یوسفزئی صاحب هغه هم دې طرف ته اشاره وکړه چې په دغه شانګله کې چې کوم دغه بنیادی سہولتونه دي چې سړکونه خراب دي، موبایل نیټورک نشته، د ټوریزم خبره هم هغه وکړه. هغه نه ماته پوسو چې دای کال کټ شو دغه تاسو شانګلې نه چې کوم امیر مقام صاحب دی یا دلته شوکت یوسفزئی صاحب دی په خو هدو باندې پاتې دي، عباد الله صاحب تاسو ام ان ای دی، هغه دا مسایل نه هغه سره د علاقې د خلکو هغه له وټ نه ورکړي، د خلک بیا هغه نه تاسو نه کوي چې دغه مسایل حل کول دي. اولنۍ خبره سر جی هغه خلک تاسو کې چې هغه کې لګ دي شعوري عقلي تعلیمي خو دوی زموږ د علاقه چې کوم د خلک دوی په پاسمان نه ساتل لکه فار ایگزامپل دوی سبا کوی دوی زموږ تاسو کولای شي دا کوم چې ډیر نواب کردار وکړي کردار دوی زموږ سره دي ذهني غلامان ساتي دوی زموږ تاسو نه کوي سر جی مین مطلب کوم دا ده نو په دې وجه دوی ایجوکیشن سیکټر ته نه راوړي یونیورسيټي جوړي سر جی کله څه کوي په سواد کې یونیورسيټي شته په دې کې یونیورسيټي شته یو نه دوه درې په بنیر کې یونیورسيټي شته ولې دا څنګه ولې په پاکستان کې زموږ ته غراټ ولې نه یاتي سر جی موږ دا تاسو کول غواړو فار ایگزامپل زموږ سټوډنټان موږ کوم د پاکستان شهري سر جی خو زموږ د مشران چې کوم دي هغه موږ مخې ته لیدل نه غواړي او سبا دوی راځي زموږ چې کوم کارونه موږ ټول په هغه دوی اخره کوي نو الریډي د دې لپاره موږ له ایجوکیشن نه راکې نو ضرورت نه راکې د ژوندۍ سہولتونه سر جی ما دا خبرې تاسو سره ما شیر کړې صحیح ده کم سے کم دا ټیک دا ډېر مننه نور الهی صاحب تاسو دا شانګلې تاسو کال کړو دین وړاندې چې کوم شهزاد فقیر صاحب هغه د کومراټ په حواله سره خبره کوله چې په کومراټ کې کم خلک زی سیلګری زینو په کار چاغې ته مختلف سہولتونه ورکړي شي هغه په خاص توګه باندې زنانو ذکر وکړو چې زنانو تالته مشکلات وینو په کار چې یو طرف ته زمونږ حکومت په دې خبر ډیر زور راوړي چې زمونږ ټوله صوبه چې کوم دا چې هغه د سیلګری لپاره یو ډیر ښکلی ځای دی کاغه زمونږ سواد دی کملکن ډیویژن دی که زمونږ جنوبي اضلاع دي په مختلفو ځایونو کې دغه پیکنیک سپاټس دي او ډیر ښه ځایونه دي چې د هغې زمونږ د صوبې او دغه چې کوم ریونیو د هغې هم کافي جنریټ کیږي د هغې سره سره زمونږ خلکو ته د هغې روزګارونه هم میلاویږي او په دې باندې په دې کې شک نشته زمونږ خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم دی نو په هغې باندې فوکس هم دی چې دغه سیلګرۍ ته وده ورکړي او دغه خلک چې کوم دي نو زیات نه زیات راشي دغه زمونږ دې صوبې ته او دغه سیلګري چې کوم ده دغه نور هم پروموټ چې خو که د سہولتونو خبره موږ وکړو نو بیا د هغې سیلګرو لپاره سہولتونه یقیني کول هم چې کوم دی نو هغه یو ډېر زیاته ضروري خبره ده د دې سره سره اقبال صاحب
د شانګلې نه سړکونو په حوالې سره خبر وکړه. په تیر پروګرام کې هم د شانګلې نه 2-3 کال دغه سړکونو په حوالې سره راغلی وو. بیا بل چې کوم د موبایل انټرنیټ په حوالې سره دغه موبایل سیګنل نشته نو بیا به انټرنیټ د کوم طرف نه راشي. نن سبا څومره یونیورسيټیز دي کالجز دي پای کې زیاتره چې کوم دی نو هغې امتحانونه چې کوم دي نو هغه آنلاین اخلي. که داسې بعضې یونیورسيټیز داسې هم دي چې پای کې طالب علمانو ته هغې دا چایس ورکړی چې هغې آنلاین امتحان ورکوي او که هغې فزیکل امتحان ورکوي راځي په حال کې کینی. خو دغه چې کوم د انټرنیټ د سیګنل مسله ده نو په کار چې که دغه د سیکیورټي ایشوز نه وي لکه څنګه چې د کوم زموږ قبایلي ضلعې دي نو پای کې د حکومت لخوا دغه یو خبره مخې ته راځي چې هلته سیکیورټي ایشوز دي. نو که په شانګله کې فرض کړه دغه شان ایشوز نه وي نو طالب علمان د هغې نه ډېر زیات سفر کېږي او په کار چې دغه د سیکیورټي دا ایشوز هم حل کړي او دغه چې کوم نیټورک دی هغه بحال کړی شي او طالب علمان د هغې وخت ضایع کېږي. دغه وخت چې کوم دی نو هغه د وخت ضایع کول دا کړی شي. بل طرف ته هغې په شانګله کې ټوریزم خبره وکړه نو ظاهري خبره ده یو ځای ډېر زیات ښکلی دی یو ځای دغه شانې دا هغې د حکومت او د عامو خلکو د نظر نه لرې دی. د هغې دپاره سړکونو څه دغه نشته. نو که فرض کا دغه د سړکونو او دغه شانې چې کوم نور مختلف سہولتونه دي هغه ورکړی شي نو ظاهري خبره ده زموږ ټوله صوبه چې کوم ده نو د سیلګرۍ په لحاظ سره ډېره زیاته ښکلې ده او په مختلفو ځایونو کې خلک چې کوم دي نور صوبو نه او د اسلام آباد او د یو ځای بل ځای نه راځي او دغه چې کوم خپل دغه په مختلفو موقعو باندې دغه انجوایمنټ کوي. بهرحال دغه چې کوم سہولتونه دي نو په کار چې دغه ته توجه ورکړی شي. د بل زموږ یو فیډبیک یو میسج راغلی دی چې هغې د ګلبهار کې د بجلۍ په حوالې سره دی. نو نن او پرون او د څو ورځې کېږي چې مسلسل په مختلفو ځایونو کې دغه چې کوم د بجلۍ د لوډ شیډینګ مسلې دي نو هغه مخې ته راغلي. خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي. تاسو هم موږ ته کال کولی شئ او که تاسو څه دغه شانې مسله وي نو هغه تاسو موږ ته د ټلیفون د لارې هم موږ سره لایو کال هم کولی شئ. زموږ نمبر چې کوم دی نو هغه په سکرین باندې ښکاري. د هغې سره تاسو موږ ته SMS هم کولی شئ او ستاسو دغه خپله مسله چې کوم ده نو هغه تاسو حکام بالا ته رسولی شئ. بل یو میسج موږ ته راغلی دی چې هغې د PMS چې کوم امیدواران دي نو هغې د هغې یو امیدوار دی اکرام الله یوسفزی هغې میسج کړی دی چې موږ ناست یو تقریبا 11 ورځې هغې د پریس کلب مخې ته په احتجاج دي او دوی وایي چې کومه پالیسي نوې راوتلې ده نو د 25 کسانو چې کوم دوی دا کړي دي د هغې وایي چې دغه نوې کوم پالیسي چې کوم ده نو هغه دې بدل کړی شي او چې کوم زیات نه زیات طالب علمان دي نو هغې ته یې موقع ورکړی شي. په دې باندې به خبره کوو. موږ سره یو بل کالر هم دی. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی موږ سره څوک دي د کوم ځای نه؟ زه چې د پیښور حیدر کالوني خبرې کوم فرهاد. جی څه به ویل غواړئ رور جان؟ موږ دا غواړو چې موږ د بجلۍ مسله ده ګرمي ده سخته روزانه 12 بجې روټین جوړ کړی 12 بجې بجلۍ لاړه شي او 9 بجې راشي 8 بجې هم راشي 6 بجې هم راشي 1 بجې هم راشي. یو دا مسله ده. فرهان صاحب تاسو د پېښور کې کوم ځای نه خبرې کوئ؟ کوڅه کې مین دغه چې مین روډ چې کوم دی د هغې ناله اوسه پورې د هغې چا صفایي نه ده کړې. نو باران چې وشي ډېرې زیات اوبه ولاړې خلکو ته ډېر سخت تکلیف وي. زموږ کور ته هم ډېرې زیات اوبه ولاړې. صحیح. فرهان صاحب تاسو د کوم ځای نه خبرې کوئ پېښور کې؟ گنج گیټ نه بهر حیدر کالوني ورته وایي چونې بټۍ د هغې نه. صحیح ده جی. ډېره مننه فرهان صاحب تاسو د کال کولو. پېښور کې چې معمولی شانې باران وشي نو هغه زوړ سیستم دی نو په هغه کې چې کوم د نکاسي آب کوم مسله ده نو هغه ډېره زیاته دغه شي او دغه بیا چې معمولی غوندې باران هم وشي نو بیا په روډونو باندې اوبه ودرېږي او اوس د بارانونو هغه هیئت ته که موږ وګورو نو هغه هم اوس تبدیل شوي دي. مخکې به داسې بارانونه کېدل چې ډېر زیات به نه خو اوس چې کله باران کېږي اول ضرورت وي نو او چې کله باران وشي نو بیا د هغې دومره ډېر زیات باران وشي چې دغه اوبه کنټرول کول بیا ګران وي. نو دغه د نکاسي آب چې کومه مسله ده نو دغه یوازې په پېښور کې سره نه بلکې په مختلفو ځایونو کې دغه مسله چې کوم ده نو هغه مخې ته راغلی. تاسو هم موږ ته کال کولی شئ زموږ چې کوم ټاپکس دي د هغې په حوالې سره که موږ ته خبره کوئ که د هغې نه علاوه تاسو موږ سره نور څه خپل څه مسله وي د علاقې د خپل ستاسو MPA ستاسو علاقې ته راځي نه راځي ستاسو په علاقه کې د څښلو اوبو څه دغه دی ستاسو په علاقه کې بجلي شته نشته په دې باندې هم تاسو موږ ته کال کولی شئ. موږ خبره کوله د دې کال مخکې چې څومره تعلیمي ادارې دي نو هغه د
کلاو ساتلو فیصله شوې ده او د هغې سره سره چې کوم د سیند وزیر تعلیم دی سعید غني نو هغې ویلي چې تعلیمي ادارې په سیند کې چې کوم دي نو هغه به د 8 اګست پورې به هغه بند وي او د هغې نه پس به بیا د دغه حالاتو جایزه اخلو چې بیا څه کېږي نو هغې بیا فیصله کوي. موږ سره بل کالر هم دی هغې طرف ته به هم ځو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه له خیر دی؟ بالکل خیرت دی. جی موږ سره څوک دي د کوم ځای نه؟ د عمر رحیم د سوات چارباغ نه خبرې کومه. عمر رحیم صاحب څه به ویل غواړئ؟ جی دا ویل غواړو چې عمران خان صاحب د وزیر اعظم صاحب دغه اعلان کړی و د کورونو نه غریب سړي ما دومره منډه وواله چې ما ته تر اوسه پورې یو بینک والا دغه رانه کو او وایي چې یاره موږ به دومره کورونه ورکوو دومره محور چې خپره کوئ که نه هغه ما ډېرې منډې ووالې خو هغه نه کېږي مالدار ته میلاویږي غریب ته نه میلاویږي. عمر رحیم صاحب هغه کې خو د غریب او د مالدار څه دغه نشته تاسو چې کوم کرایټیریا ده په هغې باندې تاسو چې کوم یا د علاقه کې چېرته ایم پی ای یا څوک دي د هغې په ترو رابطه وکړئ. بهرحال دا خو ستاسو حق دی په کار چې تاسو دغه میلاو شي خو د هغې چې کوم طریقه کار دی هغه تاسو د هغې ته کرایټیریا چې کوم دی نو هغه پوره کول غواړي او بیا تاسو که ورشئ نو زه یم باقي به څه مسله نه وي. ډېره مهرباني. صحیح ده. عمر رحیم صاحب د کال کولو مننه. او دغه شان نور هم ډېر خلک وي چې هغې دغه طریقه کار چې کوم دی نو په هغې باندې پوهې نه وي نو بینکونو کې هم دغه چې کوم د هغې فارم دی هغه میلاویږي. د هغې سره سره چې کوم ستاسو منتخب نمایندګان دي که په هغې کې ایم پی ایز ایم این ایز دي د هغې بلدیاتي اوس الیکشن روان دی نو هغې به اوس اکټیو شوي هم دي ماشاءالله نو د هغې نه هم تاسو په دې کې هیلپ اخیستلی شئ او د چا چې هم دغه مسله وي نو هغه به حل کیدای شي. بل موږ د تعلیمي ادارو خبره کوله نو چې کوم دغه د سین حکومت دی نو د هغې له دغه خبر مخې ته راغله چې د 8 اګست پورې به تعلیمي ادارې بندې وي د هغې نه پس بیا جایزه اخیستلی کېږي. شفقت محمود چې وزیر کم تعلیم دی وفاقي د هغې دا وینا وه چې 50% ماشومان چې کوم دي نو هغه به سکولونو ته راځي د هغې سره سره یونیورسټیانې چې کوم دي نو هغه به مکمل کلاو وي خو دغه د ویکسینیشن خبره چې کوم ده نو هغه به لازمي وي. څومره طالب علمان چې کوم دي نو د هغې ویکسینیشن لازمي دی. دغه شانې د یونیورسټیانو چې کوم ډرایورز دي یا نور کوم عمله ده نو د هغې ویکسینیشن چې کوم دی نو هغه هم لازمي ګرځولی شوی دی چې دغه څومره سټاف دی که استادان دي طالب علمان دي یا ډرایورز دي یا نور کوم عمله ده نو د هغې ویکسین به هم چې کوم دی نو هغه به ویکسینیټ شوي د هغې دا ویکسین چې کوم دي نو هغه به لازمي وي او د هغې لپاره د یو کم 13 اګست چې کوم دی 13 اګست د هغې لپاره ډیډ لاین ورکړی شوی دی چې د هغې پورې څومره دغه عمله ده نو هغې دې دغه خپل چې کوم ویکسینیشن دی هغه وکړي او امتحانونه چې کوم دي نو هغه به د شیډول مطابق جاری وي. یو بل کالر هم د هغې طرف ته به ځو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی موږ سره څوک دي د کوم ځای نه؟ زما طاهر الله نوم دی د ایم پی ال سټډي سنټر او طالب علم اسلامي جمعیت طلبه پېښور یونیورسټي جنرال سیکرټري. جی طاهر الله صاحب څه به ویل غواړئ؟ جی زه دا د نن په مشرق اخبار کې یو سټوري لګېدلې ده چې په ټوله صوبه کې د پېښور یونیورسټي د ټولو نه زیات فیسونه دي او په ټول ملک کې د قائد اعظم یونیورسټي نه بعد 2م نمبر دی. نو دې حوالې سره خو زه دا ویل غواړم چې دا یو ډېره یو لمحه فکریه ده د دې خطې دپاره د پښتون قوم دپاره یو لمحه فکریه ده چې کوم مادري علمي ورته ویل کېږي هغې کې د غریب طالب علم دپاره تعلیم حاصلول بالکل ناممکنه دی او د دې څه وجوهات دي. اولنۍ وجه خو دا ده چې تېرو 6 کالو کې په فیسونو کې چې کوم دی ډبل او ټرپل اضافه شوی په 2006 کې چې کوم دی سینډیکیټ د پېښور یونیورسټۍ فیصله کړې وه چې 10% انکریز وکړو. صحیح. او د پته مرغه چې کوم دی په 2015 کې چې په دې کې اضافه 30% نه زیاته اضافه وشوه او د هغې سزا طالب علمان درته اوسه پورې د هغې سزا هغې ته میلاویږي. خو تاسو وګورئ د پېښور یونیورسټۍ نن تاسو سټوري هم لګولې وه په هغې سټوري مطابق د پېښور یونیورسټۍ هر یو اوپن چې کوم دی فیسونه د 35,000 نه زیات دي او صرف ایون تاسو صرف وګورئ نو دې پرې په فارمیسي د صرف فیس 1,48,000 روپۍ دی. دا چې کوم دی تاسو کمپیر کې د پرایویټ یونیورسټو نه هم زیات دی. موږ دا مطالبه کوو د پېښور یونیورسټۍ انتظامیه نه د حکومت نه چې د پېښور یونیورسټۍ دا فیسونه چې کوم دي د 15 کال لپاره فریز کړي شي. 15 کال کې په دې هیڅ قسمه په دې کې چې کوم دي اضافه ونه کړي شي. بله موږ دا وایو چې د یونیورسټو تیر 2 میاشتې مخکې چې کوم دی دا خبره په دې باندې هم سټوري شوې وه چې د یونیورسټو چې کوم اساسي دي هغه په اونې پونو باندې چې کوم دی په لیز باندې ورکړي شوي دي په کرایو باندې ورکړي شوي دي.
هغه حواله سره اسلامي کالج راغلو چې اسلامي کالج یو چې روزمکه چې کوم دی 500 روپے په کال ورکړل شوی دا په خبر یونیورسيټي تاسو ته خبر کوم چې کوم کینټینونه دي داغي کاني طالب علمان خوري د هغه کرایه د میاشتې چې کوم دی 3 لک 4 لک پورې دي او چې کوم داغي کمرشل پراپرټي دا چې یونیورسيټي با د کم نه ګټي او بیا به د هغه پیسو باندې طالب علمانو ته راغ سکالرشپ ورکړي په یونیورسيټي ټاون کې چاین یونیورسيټي ټاون کې په خاور یونیورسيټي غاټه پراپرټي دا پر دکان نه چې کوم دی 350 روپے کرایه علي او په مخ کې چې کوم دی سبلیټینګ داغه دکانونو شوی دي په لکونو روپے موږ دا وایو چې طالب علمانو باندې فیسونه زیاتوي نو دا غنا چې کوم دی دا کرایه زیاته اخلي هغه انتظامی خلک چې کوم دی په هغه کې ملاو دي او دا په اونې په نظام په لیز باندې ورکړي موږ دا مطالبه کوو چې دا یونیورسيټي پراپرټي د خلکو د لپاره نه دی وقف کړي چې خلک ته کرایه غاټه غاټي بلکې دا د یونیورسيټي طالب علم سکالرشپ لپاره چې کوم دی وقف کړي شوی دی صحیح خبردار په خبر یونیورسيټي چې کوم دی دا د انتظامی هم دا وایي چې زمونږ 87% بجټ چې کوم دی په تنخواګانو په پنشن کې دي دې مطلب دا دی چې رننګ بجټ چې کوم دی هغه 13% په طالب علم لګي دلته نوې بلډینګ جوړیږي او د یونیورسيټي چې کوم د سټوډنټ لپاره کوم سټډي روم دی هغه په حال نو کړی شو په 18 کروڑ روپے باندې بلډینګ جوړ شي او د طالب علم دا سټډي روم په فرنیچر باندې 1 لک 2 لک روپے لګي نه غوښتنه لګي موږ دا مطالبه کوو دا قسمه ایشوز دی واړه دي او طالب علم ته ډېر غټ تکلیف دي او غټه مطالبه زمونږ دارا چې دا فیسونه درته به هدا پر رسیدلې دي چې طالب علمانو د وس نه بار شوی دي صحیح ده ډېر مننه طاهر الله صاحب تاسو مختلف مسایل د طالب علمانو چې کوم دي تاسو مخې ته کې هودل ګران کتونکو تاسو موږ ته پروګرام کې کال کولای شئ چې دا د می ټیم دی وړه شان دمه کوو واپس راځو موږ سره اوسئ د مینه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو ګران کتونکو نن د جمعرات ورځ او د هر جمعرات په ورځ باندې موږ پروګرام کې ستاسو کال شاملو ستاسو څه د علاقې مسله وي یا بل څه مسله وي یا زموږ چې کوم ټاپکس دي په هغې باندې تاسو موږ سره برای راست خبره کولی شئ خپله مسله حکام والا ته رسولی شئ د بریک نه مخکې د پېښور یونیورسټۍ نه یو طالب علم طاهر الله کال کړی و هغې د دغه فیسونو په حوالې سره خبره کوله هغې طرف ته وځو خو یو هغې وي چې پېښور یونیورسټي چې کوم نو هغه په صوبه کې د ټول نه زیات فیس چې کوم دی نو هغه اخلي او دغه شانې په ټول ملک کې چې کوم اهمې یونیورسټیانې دي سرکاري په هغې کې په 2م نمبر دا کې او دې سره دیو مطالبه کوله چې د 15 کال لپاره دي دغه چې کوم فیسونو کې اضافه ده دا د فریز کړی شي او د اساسي چې کوم دي نو د هغې نه دي فایده واخیستلی شي نو بالکل دا د طالب علمانو چې کوم مسایل دي د دې لپاره طالب علمانو تیر وخت کې احتجاج هم کړی او په هغې باندې لاټي چارج هم شوی او دغه چې په تنخواګانو په فیسونو کې اضافه ده نو اگر چې دا ځل چې کوم دی نو د کامران منګش صاحب چې کوم د تعلیم وزیر اعلی معاون خصوصي دی د اعلی تعلیم هغې هم دا خبره کړې ده چې دا ځل فیسونو کې بالکل هم اضافه نه کېږي د هغې سره د پېښور یونیورسټۍ وایس چانسلر صاحب هغې د سنډیکیټ اجلاس نه پس هغې هم دا خبره کوله چې سنډیکیټ کې دا فیصله شوې ده چې دا ځل به په فیسونو کې اضافه نه کېږي خو اوس هم طالب علمان چې کوم دي نو د هغې په زړونو کې شکوک و شبهات دي او هغې اوس هم وایي چې دا ځل هم اضافه وکړي ځکه چې فیس چې کوم دی نو هغه یو شانې کړی شوی دی یونیفارم فیس جوړ کړی شوی دی پېښور یونیورسټي که یو طالب علم دی نو او هغه په مارننګ شفټ کې هغه سبق وایي او د هغه فیس چې کوم دی 15000 روپۍ دی نو دغه شانې که یو بل طالب علم دی هغه په ایوننګ شفټ کې یا په سیلف سپورټ باندې هغه خپل تعلیم حاصلول غواړي نو دا هغه فیس چې کوم دی نو هغه 50000 روپۍ دی نو دغه فیس چې کوم دی نو هغې یو شانې کړی دی که فرض کا یو طرف ته 15000 روپۍ دی او بل طرف ته 18000 روپۍ دی نو دیو د دې دواړو لپاره دغه فیس چې کوم دی نو هغه 15000 روپۍ مقرر کړی دی خو د هغې سره چې کوم د هغې شرایط دي نو په هغې کې دا هم ویلی شوي دي چې په فیسونو کې به د هغه طالب علمانو لپاره فیس خو به مقرر شي دغه 15000 روپۍ یا 50000 روپۍ خو چې کوم طالب علمان دي او هغې اولني 40 طالب علمان چې هغې ته په مارننګ شفټ کې داخله میلاویږي نو هغه طالب علمان به
دا هغې سره به دغه فیس چې کوم دی نو په یو پرسنټیج کې به هغې ته معاف کېږي او چې کوم اوس کوم دوی فیس ورکوي نو د هغې نه به دغه سیوا کېږي نه د هغې مطلب دا و چې کوم که فرض کا 50,000 روپۍ فیس چې کوم دی هغه مقرر شي نو دغه چې کوم 10,000 روپۍ ډسکاونټ دی نو هغه به کېږي د هغه طالب علمانو سره چې کوم په ایونینګ شفټ کې به داخله کوله خو چې کوم 15,000 روپۍ به کوم طالب علمانو داخله کوله نو هغې سره به هم په دغه 50,000 روپۍ مقرره فیس کې به دغه طالب علمانو سره ډسکاونټ کیږي او دغه 15,000 روپۍ چې کم مخکې دوی ورکوو نو هم دغه به طالب علمان ورکوي او د هغې سره بل چې کوم په ایونینګ شفټ کې یا په سیلف سپورټ باندې به کوم طالب علمانو هغې دغه کوو خپل ایجوکیشن حاصلوو هغې به چې کوم سکالرشپس به نور سکالرشپس به نو هغې ته به ایلیجیبل نه نو په دې چې نوې کوم ون یونیفارم فیس چې کوم یا دغه یو شان فیس چې کوم دغه کرایټیریا نوې جوړه شوې ده نو د هغې لاندې به دغه طالب علمان دغه ته هم الیجیبل وي سکالرشپ چې څومره راځي نو هغې ته به هم الیجیبل وي موږ سره یو کالر دی هغې طرف ته به ځو جی السلام علیکم وعلیکم السلام څه حال دی ښه بالکل خیریت دی جی موږ سره څوک دی د کوم ځای نه ملک عباس چې قدیم پاکستان نه څه به ویل غواړې رورجانه زه چې د ګرانۍ باره کې ویل غواړم چې دا مسجد ډېره ګراني شوه جی یو د کرونا جی نو حکومت ته زموږ دا درخواست دی چې د ګرانۍ باره کې د څه غور وکړي فایده ترې راوشي صحیح ٹھیک ده که نه جی بالکل نور څه ویل غواړئ بس همدا ویل غواړو چې بس لږ ارزاني راولي ټیک دی جی غونډه کې ځای بالکل ملک عباس صاحب که موږ دغه ته وګورو نوی چې کوم خبر مخې ته راغلی دی نو هغه په یوټیلیټي سټورز کې دی چې کوکینګ آیل دي وړي دي او نور چې کوم د ضرورت څیزونه دي د هغې په قیمتونو کې په یوټیلیټي سټورز کې اضافه شوې ده کوکینګ آیل چې کوم دي نو هغه 40 روپۍ د لیټر په حساب باندې ګران شوي دي غوړي 40 روپۍ د کیلو په حساب سره سیوا شوي دي دا شان دي خشک دود چې کوم دي نو هغه کې قیمت کې هم 40 روپۍ اضافه شوې ده نو دغه چې کوم یو طرف ته حکومت دعوی کوي چې موږ عوامو ته ریلیف ورکوو نو بل طرف ته د حکومت دغه هم یو ناکامي ده چې په یوټیلیټي سټورز کې چې کوم د ضرورت څیزونه دي هغه چې خلک به تلل عام غریب ولس به تلو هلته به هغې دغه د ضرورت څیزونه اخیستل نو هلته هم دغه قیمتونه اوس سیوا شو د خلکو یو طرف ته که د بېروزګارۍ خبره موږ کوو عام خلک چې کوم دي نو هغه ګیلې کوي چې بېروزګاري ده او چې بالکل ده هم دغه شانې بل طرف ته مهنګایي د هغې هم ډېر زیات خلک چې کوم دي د هغې نه متاثره دي بل طرف ته د بجلی لوډ شیډینګ دی د بل طرف ته د ګیس لوډ شیډینګ دی نو مختلف مسایل چې کوم دي نو هغه خلکو ته مخامخ دي خلک چې کوم دي دغه مسایلو سره مخامخ دي دغه یوټیلیټي سټورز باندې موږ خبره کوله په دا کې شیمپو بوتل کم قیمت چې کوم دی نو هغه پای کې هم د 4 روپۍ نه واله د هغه 20 روپو پورې پای کې اضافه شوې ده دغه شانې صرف چې کوم دی نو هغه د 4 روپو نه واخله د 15 روپۍ پورې پای کې اضافه شوې ده او صابون قیمت چې کوم دی نو پای کې هم 2 روپۍ چې کوم دی نو پای کې اضافه شوې ده او دغه خلک چې کوم هغه خلک چې متوسط طبقې والا به نو هغې به تلل دغه یوټیلیټي سټور ته هلته به هغې دغه مختلف څیزونه اخیستل د چینو دغه شانې چاول او نور چې کوم د ضرورت څیزونه د هغو په قیمتونو کې مخکې هم اضافه شوې وه اوس چې کوم دغه نوې اضافه راله پای کې اوړه هم شامل وو چیني پکې دغه شانې نور د ضرورت څیزونه په دې کې دغه نور دغه هم دي نو خلک چې کوم دي نو هغه ډېر زیات تنګ دي ملک عباس صاحب هم دغه طرف ته اشاره وکړه چې حکومت له پکار دی چې خلکو ته ریلیف ورکړي ځکه چې د حکومت خلاف په مختلفو وختونو کې که په تېرو وختونو کې موږ خبره وکړو نو مختلف سیاسي جماعتونه به راوتل هغې به احتجاجي مظاهرې کولې هغې به بقول هغې ډیلیوري ته به هغې نه پرېښودل چې دغه ځکه چې حکومت به هغې یو طرف ته په دغه مظاهرو په دغه درنو کې انګیج کړی خود که موجوده حکومت موږ خبره وکړو نو د پی ډي ایم په صورت کې یو تحریک شروع شوی و اگر چې هغې لوی لوی مظاهرې هم کړې وي او د حکومت ته هغې د خپل وس مطابق ټف ټایم ورکړی هم و خو هغه تحریک چې کوم دی نو هغه هم اوس ختم شوی دی اوس پکې هغه دم خم نشته دوه لویې پارټیانې عوامي نیشنل پارټي
او پیپلز پارټي هغې نه وتلي دي اگر چې اوس هم هغې خپل نور چې کوم پاتې جماعتونه دي د خپل تحریک د ژوندي ساتلو لپاره وخت په وخت باندې هغې هم خپل اکټیویټیز کوي خو هغه شانې خطره چې کوم ده نو حکومت ته مخکې هم حکومت وایي چې موږ ته د دې نه څه خطره نشته خو بهرحال اوس خو بالکل هم څه نشته نو پکار ده چې دغه چې کوم د ګراني کنټرول کولو لپاره یا دغه شانې د روزګار د ورکولو لپاره حکومت چې کوم دی مختلف اقدامات وکړي ګرانو کتونکو تاسو موږ ته په پروګرام کې کال کولی شئ زموږ د ټلیفون شمیره چې کوم دی نو هغه په سکرین باندې ښکاري تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ او په فیډبیک کې موږ ته یو میسج چې کوم دی نو هغه هم راغلی دی او زیر چې کوم دی نو هغه د مردان نه میسج کړی دی وایي چې پروګرام ډېر ښکلی روان دی او د ګرانۍ کنټرول کولو لپاره حکومت له پکار ده چې اقدامات وکړي نو بالکل وزیر صاحب موږ په دغه باندې مخکې هم خبره وکړه چې دغه د ګراني کنټرول کولو لپاره وزیر اعظم عمران خان صاحب وخت په وخت باندې اجلاسونه هم راغواړي خو د دغه اجلاسونو عوامو ته فایده رسیدل چې کوم دی نو هغه خبره چې کوم دی نو هغه ډیره ضروري ده او پکار چې دغه عوامو ته د هغې نه فایده ورسي ګرانو کتونکو تاسو هم موږ ته پروګرام کې کالز کولی شئ او چې کوم زموږ ټاپکس دي د ګرانۍ په حوالې سره یا دغه شانې د تعلیم په حوالې سره یا دغه شانې د کشمیر چې کوم ایشو ده د هغې نن موږ د کشمیري ولس سره د یووالي لپاره ورځ مانځو تاسو په هغې باندې هم موږ ته کال کولی شئ او د هغې سره سره تاسو موږ ته ایس ایم ایس هم کولی شئ زموږ د وټس اپ نمبر چې کوم دی نو هغه هم په سکرین باندې موجود دی موږ د پېښور یونیورسټۍ خبره کوله طاهر الله صاحب چې کوم موږ ته کال کړو نو بالکل چې کوم د فیسونو خبره وه نو دا ځل هغې دا فیصله کړې ده چې موږ به فیسونو کې اضافه نه کوو او یونیفارم فیس چې کوم دی نو هغه به راوړو او د دوی خبره بالکل په خپل ځای ټیک دی چې په 15 کاله پورې پکار چې دغه د 15 کاله پورې دغه فریز شي او چې کوم د تنخواګانو حوالې سره یا نور چې کوم د دوی خپل آمدن دی یا ایکسټرا اخراجات یا کم کی یا خپل آمدن ذرایع چې کوم دي نو هغه اساسي چې کوم د یونیورسټیانو دي نو هغه یوازې د پېښور یونیورسټي نه بلکې څومره جامعات چې دي په کیمپس کې نو هغه ټولو کې وخت په وخت باندې دغه د تنخواګانو د استادانو یا نور دغه مسایل لازم نو پکار چې د خپل اساسي په صحیح طریقې سره یوټیلایز کړي موږ سره یو بل کالر هم دی جی السلام علیکم کال ډراپ شو من خبره کوله د دغه جامعاتو نو وخت په وخت باندې په دغه جامعاتو کې استادان هم راوځي هغې هم احتجاجونه کوي طالب علمان چې کوم د فیسونو په حوالې سره هم راوځي استادان چې کوم دي نو هغې هم د خپل مسایل وي نو دغه د تنخواګانو حوالې سره یا دغه شانې د هغې په ورکلوډ حوالې سره ریسنټلی چې کوم د پیوټا د پېښور یونیورسټي کوم ټیچرز دي د هغې احتجاج شوی و نو هغې نه پس د بعضې ډپارټمنټس ټیچران دي چې د هغې ته تنخواګانې چې کوم دي 10 ورځو دغه احتجاج چې و نو د هغې نه تنخواګانې کټ کړې شوي دي هغې بغیر تنخوا چې کوم رخصت دی نو هغه د 10 ورځو لپاره هغې ته ورکړی شوی دی نو د هغې نه پس دغه د استادانو د انتظامیې د طالب علمانو دغه وخت په وخت باندې دغه هم روان وي نو چې کوم د یونیورسټۍ د اساسي دي یا دغه شان نور چې کوم د آمدن ذرایع دي که هغه په داسې طریقه استعمال کړی شي چې دغه ټول مسایل د هغې سره بیا حل کیدی شي نو یو بل کالر طرف ته به هم ځو جی السلام علیکم موږ سره څوک دي کوم ځای نه زه ډاکټر وزیر فقیر عرض کوم جی د دیر نه اپر دیر ډسټرکټ دیر اپر نه جی جی څه به ویل غواړئ سر زه یو سپیشل پیغام ډیر د سټوډنټس لپاره ورکم هغه سټوډنټس چې کوم د اف ایس سی نو وس فارغ شو او په یونیورسيټي کې اډمیشن اخیستل غواړي جی جی په پېښور کې ماته نن داسې اپډیټس راغله چې په پېښور کې چې کوم د انسټیټیوټ اف هیلث ساينسز د حیدرآباد ټول پلازي سره چې کوم د هغه یو ډېر زبردست سکالرشپ اناونس کړی دی د هغه سټوډنټس لپاره چې کوم بي ایس کول غواړي په الایډ هیلث ساينسز کې د دې سره سره هغه کې ریډیالوجي دا انستیزیا دا ډینټل له او ایم ال سی دا نو د هغه سټوډنټس لپاره دي چې کوم سټوډنټس ایدر هغه فیملی بیک گراوند لو دي یا هغه فاینانشلی ډیر ځات ویک دي نشي افورد کولای د پېښور د نورو انسټیټیوټ خرچي نو د انسټیټیوټ چې کوم دی یو بهترین پیکیج اناونس کړل دی د سپیشل سټوډنټس لپاره نو زما د دل چې څونه سټوډنټس دي څونه طالب علمان دي هغه ته زما ریکوست چې ډیر زر د انسټیټیوټ اف هیلث ساينسز سره خپل رابطه وساتي ټیک دا کال کولو وزیر صاحب د کال کولو تاسو ډیر مننه د یو بل کالر هم دغه طرف ته هم جی السلام علیکم کوم السلام سر څنګه لخه بالکل خیره د جمع سره څوک دي رقم دینا
دایان غفار خبر کوم جی پورن شنگلینا جی سبب ویل غواړی جی سر دلته زمونږ خو بنیادی ډیر زیات مسائل دي ضلع شنگلا کې جی فی الحال دلته د وابډا په مت کې به انتها مشکلات دي شدید لوډ شیډینګ دی د انتها کم ولټیج دی جی او واګداران پاغه باندې ډیر کلونو نه پاغه وګ نه غړي او موږ ته د ټول عوام ته شدید مشکلات دي سر دي صحیح که زمونږ د خبر هغه ایوانونو ته تاسو ورسوي زمونږ دلته څوک مشران نشته دی تاسو په تور موږ درخواست کوو چې دا زمونږ د خبر هغه خلکو ته تاسو ورسوي چې په دې عوام باندې لږ رحم وکړي صحیح دی چې ډېره مننه دیان صاحب تاسو د شانګلې نه کال کړی او د شانګلې نه هم موږ ته کال راغلی یو بل کالر هم دی د هغې طرف ته به هم ځو جی السلام علیکم کال ډراپ دی یو بل د شانګلې نه چې کوم دي نو موږ ته کالز راغلي وو 2-3 کال شانګلې نه موږ ته رالل او ډېر ښکلی ځای دی او هغې وایي چې موږ ته دغه علاقې چې کوم مسایل دي د خپل کم منتخب خلک دی صوبایي وزرات دي دا شانې په فیډرل کې چې کوم د دې کم کسان دي د هغې منتخب ایم این ایز دي د هغې نه غوښتنه کوي چې دغې طرف ته توجه وکړی شي پروګرام کې به نور ستاسو کالز هم اخلو نور خبرې اترې به هم کوو موږ سره د دمې ټیم دی وړه شندمه کوو واپس راځو د مې نه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ترکلی وایو تاسو هم موږ ته پروګرام کې کالز کولی شئ د میسج په ذریعه باندې ستاسو پیغام وي نو هغه موږ ته را رسولی شئ چې کوم ستاسو مسایل وي نو دا خپل مسایل متعلقه خلکو ته رسولی شئ دې نه د مې نه وړاندې وزیر فقیر صاحب د دیر نه موږ ته کال کړی و هغې خبره کوله چې کوم طالب علمان وي نو ظاهري خبره ده چې طالب علمان وي هغې په خپله دومره پوهې نه وي چې کله هغې اف ایس سی وکړي یا میټریک وکړي نو د هغې نه پس هغې دغه ماشومانو ته مطلب هغې چې مخکې به په کم دا کې ځي ځکه چې موږ ډېر داسې کسان کتلي دي چې پای کې صلاحیت د یو فیلډ تلو وي خو هغه بل فیلډ ته لاړ شي په دې باندې لږه خبره به کوو خو موږ سره یو کالر دی السلام علیکم سلام موږ سره څوک دي چې له کوم ځای نه صدام حسین خبرې کوم شنګلې پورن نه جي صدام صاحب څه به ویل غواړئ صدام صاحب خدا وایي چې جناب چې په 1994 کې او په 1992 کې د شنګلې پورن په خاوره باندې د سندې الګرام تیزاب پورن باندې یو روډ وته دی او نن په 2021 کې هغه روډ هم هغه شانته کړی څنګه وته روز تر ورځې خراب شوی دی خو پروموټ شوی نه دی موږ خپل مریض خپل ډیلیوري کیسونه چې کوم دي هغه موږ په کټ کې وړو په کم چې د نن 50 60 70 80 سال مخکې په هسپتال کې مریض په کوم حالات کې شفت کړي نن هم په هغه حالات کې په 2021 کې شفت کیږي او نه خبره ده چې په شانګلې پورن کې زموږ په هسپتال کې هم هغه فیسیلیټیز نشته هغه موږ سواد ته ریفر کوو ټیک شو په شانګلې په هسپتال کې استدار چې ټیک ته ډاکټران چې څونه دي هغه ډېر ښه مهنت کوي ډېر ښه کار کوي او چې فیسیلیټیز ورته نه راو په څو کې او نه ایشو خدا ده زموږ خبره ده چې نن نه پورې زموږ روډ چې کوم دی هغه په هغه حالات کې پروت دی بهر کې چې موږ په سوشل میډیا باندې د هغې تصویران ویډیو ورکو نو زموږ آیډیا نه بلاک شي نو درې خبره چې هغې ته بورډونه لګېدل دي خو باخې دا کوي څه دی صدام حسین صاحب چې کله د انتخاباتو ورځې راشي او بیا دغه خلک راځي او ستاسو نه ووټ غواړي نو هغه تاسو ته څه وایي او تاسو ورته څه وایي چې دا ووټ تاسو نه په څه باندې غواړي صدام حسین صاحب ستاسو اواز چې کوم دی نو هغه موږ ته صحیح نه راځي خو دا یوه خبره ده چې کله تاسو بلدیاتي انتخابات را روان دي او د هغې نه پس به بیا صوبایي او دغه شانې د قومي سطح باندې چې کوم انتخابات کېږي قومي انتخاب هغه به هم را روان وي نو بیا دغه چې کوم ستاسو څوک راځي او ستاسو نه ووټ غواړي نو د هغې نه بیا خامخا دا تپوس وکړئ چې دغه کوم مسایل دي نو دغه ولې نه حل کېږي زموږ په تیر پروګرام کې او زموږ په دې پروګرام کې 4 کالز چې کوم دي نو نن پروګرام کې رالل د شانګلې نه صرف او همدغه د روډ ذکر هغې کوي چې په 1994 کې دغه روډ جوړ شوی دی او اوسه پورې دغه چې کوم دی نو دغه صحیح نه شو روغ نه کړی شو نو په کار ده چې د دغه ځای کم چارواکي دي کم خلک دي چې هغه منتخب دي خلکو له ووټ ورکړی دی نو د هغې دغه مسایل حل کړي او د خلکو له هم په کار دی چې بیا د دغه خلکو نه هم لږ تپوس وکړي چې زمونږ دغه مسله وه نو د هغه تاسو نه ده حل کړې نو بیا تاسو څنګه راځئ
او د خلکو نه ووټ غواړي. موږ د ماشومانو د کیریئر کونسلینګ په حوالې سره خبره کوله، نو د هغې لپاره به ښه دا وي چې کم والدین دي نو هغه د خپلو بچو نه تپوس وکړي چې ته به کم فیلډ ستا خوښ دی چې ته به هغه کې زه تعالی ایډمیشن وکړم، ځکه چې هر یو والد صاحب د هر یو مور پلار دا خواهش وي چې د هغه بچی ښه تعلیم حاصل کړي. یوازې میډیکل کالج ته تلل، انجینیرینګ کالج ته تلل دا یوازې 2 فیلډ نه دي، بلا نور فیلډز هم دي، هغې ته هم دغه طالب علمان تلی شي او په هغې کې چې د هغې خپل شوق وي نو په هغې کې مخکې تلی شي او دا کولی شي. او داسې موږ هم ډېر طالب علمان لیدلي دي زموږ په خپل مشاهده کې راغلي دي چې والدین چې کوم وي نو هغه یو طالب علم وي او هغه ته وایي ته به خامخا انجینیرینګ کې، هغه طالب علم چې کوم وي نو هغه ټیسټ ورکړي، هغه په هغه سرکاري ټیسټ کې هغه پاس نشي، هغه بیا لاړ شي په پرایویټ یونیورسټي کې هغه انجینیرینګ وکړي. او هغه طالب علم چې کوم وي نو هغه انجینیر جوړېدو باوجود د هغه پریارټیز چې کوم وي نو هغه بل طرف ته وي، هغه بیا راشي یا صحافت ته راشي یا دغه شان دغه بل چې کوم بل فیلډ وي هغې ته راشي. موږ کتلي دي او په هغه فیلډ کې هغه ډېر مخکې لاړ شي. نو والدین لا په خصوصي توګه دا پکار دي چې یوازې د هغې دا دغه نه وي چې زما زوی به یا انجینیر جوړیږي یا به میډیکل ډاکټر جوړیږي. دا زه دا نه وایم چې دا ګنې ښه فیلډ نه دي، بالکل که یو ماشوم ډاکټر جوړ انجینیر جوړ شي نو د دې نه بله ښه خبره شته نه، خو دغه ماشوم دغه ته هم کتل پکار دي چې آیا دغه فیلډ کې هغه مخکې تلی شي، دغه دومره کیپیسټي دا چې هغه دا کې لاړ شي، هغه که په انجینیرینګ فیلډ کې ډېر ښه دا کیدی شي، هغه دغه شانې په بل یو فیلډ کې هغه هم ښه دا کیدی شي، دغه نه یو ښه صحافي هم جوړېدی شي. مختلف چې کوم نور فیلډز دي هغې ته هم هغه تلی شي، کمپیوټر کې هغه مخکې تلی شي، د هغې سره سره په اګریکلچر سایډ باندې هغه مخکې تلی شي. نو دغه مختلف کم فیلډز چې کوم دي نو هغه په دې کې د والدینو یو ډېر زیات کردار جوړیږي چې هغه د خپل ماشوم نه تپوس وکړي چې دغه کې ستا مخکې ستا صحیح اراده ده. ګرانو کتونکو همدغه زموږ د نن ورځې پروګرام هم ستاسو اواز چې ستاسو مسایل چې کوم نو موږ کوشش دا وکړو چې دغه ستاسو اواز ستاسو په ذریعه باندې حکام بالا ته ورسي او دغه ستاسو چې کوم مسایل هغه حل شي. همدې سره د پروګرام ټیم سر ته اجازه غواړو.